ډیره مننه. زما نوم فرهاد سر دی. ټول هشنغر دپاره نام هی کافي ہے او دلته ایز ا وائس پرنسپل ایز ا مینټور کار کوم. فرهاد صاحب دې نه مخکې تعلیمي سرګرمۍ هم لکه د دې نه مخکې جی ما مکرم خان صاحب دی الله پاک په جنتونو کې هغوی سره الحمدلله 22 سال تیر کړي. ستاسو جی څنګه په سټیج باندې وې خپل تقریر کې مو بیا هم په میډیا په دغه باندې کې سکول کې کمې خوبې دي ماشوم ته کمې پیدې ورکوي والدین ته موږ څه وایو؟ یاره سر د ټولو نه خو اولنۍ خبره دا ده چې زه وایم یاره اکټیویټي بیس لرنینګ دی. یو دا دی د صرف د کلاس روم هغه لرنینګ دی ټیچینګ دی چې هغه ته یو سټوډنټ ته کې او یو هغه دی چې هغه ته اکټیویټي بیس دی چې هغه ته د دې روم نه بهر کې او هغه ته ووایي چې یاره فوټوسنتھسس فار ایگزامپل یو عمل دی او زه په فوټوسنتھسس باندې زه خبرې اترې کوم خو فوټوسنتھسس هغه په کلاس کې په بورډ باندې دننه نه دی سر او بهر چې هغه راشي نو هغه دته پته لګي چې یاره د دې نور نه بعد دا پلانټ چې دی به د دې نه دا رڼا دا خوراک دا به دی څنګه حاصلوي نو هغه ته دلته کتیش په دې ځای کې. بیا دویمه خبره ده ډیورینګ د کلاس زه خبره کوم سر. ډیورینګ د کلاس ته به کنسپټ د ماشوم کلیر کې کریمنګ سیسټم لایک وی سے رټه سیسټم پخوا چې یاره دا یاد کا نه یاد مکا دا په دې باندې ځان پې کا. زه خپل ځاني ویم د قرآن شریف یو حافظ وي احترام دواړه زمونږ دپاره دی یو ترجمان وي تفسیر هغه ویلی وي نو زما په خیال باندې کم کس چې په ترجمه پوهیږي کم کس چې په تفسیر باندې پوهیږي هغه د دې قرآن پاک ایکسپلینیشن ډېر ښکلې طریقې سره کولی شي. دلته دویمه خبره ده پریزنټیشن دی سر. زه خو دلته په سټیج باندې لګیا یم 2-3 خبرې کولی شم خو آیا ما په ځان پسې شاته سکول ما تیار کړ چې هغه هم دغسې څنګه چې نن ستاسو په لاس کې مایک دی آیا دویم کس ما تیار کړ او که ما تیار نه کړ چې هغه پریزنټیشن په ښکلې طریقې سره وکړي نو زمونږ اسسمنټ زمونږ څومره چې بیا پی ټي ایمز دي پیرنټ سره زمونږ کنټیکټ دی د هغوی سره ملاقاتونه دي په کم فیس کې بهترینه اداره بهترین انوایرمنټ دی نو دغه زمونږ وایو چې یاره وی آر ډفرنٹ فرام ادرس بیکاز آف دیٹ ریزن. فرهاد صاحب انسان وي په یو وال کې نه وي یو سړی مالدار وي یکدم غریب کیدی هم شي وخت هم پرې راځي داسې ماشومان بیا په کلاس کې درې باري سملې ته روباسي پیغورونه ورکوي که نه بزنس مایند لکه په دې نجي سکولونو باندې اکثر خلک د الزام لګوي نو څه وایې په دغه هکله باندې؟ دې متعلق خو زما د کشر ورور یو ډېره ښکلې خبره وکړه تاسو ته چې لفظ داسې نشم استعمالولی د خوار دا لفظ خو چې کوم خلکو ته نن سبا بزنس جوړ کړی د دې مقدسې پیشې نه او هغه خلک صرف د پیسو په تکل کې وي چې زه پیسې وګټم نو زمونږ چې د دې سکول دا کم مشران دي زمونږ بچیان دي نه هغې الحمدلله خانداني تاسو یې جي وي پشت ولټوه چېرته وایي داسې ګوره که نه لاس به لږ داسې کې به نه داسې کې به نو هغې تاسو وګورئ الحمدلله دې ته څه حاجت نشته دی نو په فیس په سلسله کې مونږ ډېر زیات د پیرنټ سره کنسیشن کوو ایون په میاشتو که زه تاسو دا ویم چې کوم داسې خلک دي هغې ته زمونږ په میاشتو باندې ډیوز زمونږ وي. دویمه خبره د ټولو نه غټه زما وختي تاسو ته په سپیچ کې هم وکړه چې کې یې سکول واحده اداره ده چې هغه د پیرنټس په خواهشاتو مطابق او د دې ماشومانو چې کم مالی لحاظ سره لږ کمزوري دي قابل دي خو غریبانان دي د هغې دپاره د سکالرشپ ټیسټ ارینج کوي. زمونږ خپل ماشوم چې ډېر ادارې داسې دي چې هغوی خپل ماشومان په سکالرشپ ټیسټ کې نه پرېږدي دا واحده اداره ده د ډسټرکټ چارسدې د اشنغر د سیمې چې دا خپل ماشوم روحیل ابوبکر او معاذ په جی ایم ایس په ټیسټ کې ناست دي او هغه کامیابوي. څومره کمرې دي سر جي؟ الحمدلله سر 22 رومز باندې کنسسټډ بلډینګ دی سر ورسره زمونږ سر د هر یو د ساينس سبجیکټ مونږ سره لیبز دي سر او دلته سر واشرومز زمونږ ښه برابر ښکته د بوایز دپاره سر ګرلز دپاره هر یو سیز زمونږ سره ټوټلی ډفرنټ هلکان او جنکۍ بیل بیل دي که نه؟ الحمدلله سر بیل بیل دي. دویمه خبره دا چې سر د ټولو نه غټ سیز یو ډسپلن دی سر ډسپلن چې په کومه اداره کې نه وي تربیت په کوم ځای کې نه وي زمونږ لومبې تربیت دی بیا تعلیم دی سر نو الحمدلله زمونږ چې کومه خورکې ده میډم ده پرنسپل صاحبه او زه په خپله سر مونږ الحمدلله په هر کلاس کې لکه د مکرم صاحب په شانته مونږ په 30 منټ کې 3 راونډز لګو هم د دې دپاره سر چې د ماشومې په سر باندې به لوپټوي سر. د خپل تجربې مطابق د نن سبا دور کې ادب او اخلاق څومره ضروري شوي دي بېلارې شوي په زوی راپاسې د پلار د مني ګورې سر دې کې څه زه د خپل زمونږ چې کوم پیرنټس دي دا هم لږ شانته کنډیم کوم لکه سر پخوا به نیا نیکه تاسو وختي یو خبره وکړه زمونږ قاري صاحب ته چې اجره پاس او جومات پاس پخوا مشرانو به چې د خپلو کشرانو ته ډېر د عقل او د پوهې خبرې کولې اوس نن سبا نیا یې ناست دی هغه سره موبایل یې نیکې ناست دی هغه ټیک ټاک جوړوي هغه نسل به څه وي هغه نه صلاح الدین ایوبي جوړېدی شي هغه نه ډاکټر عبدالقدیر خان جوړېدی شي هغه نه بل مکرم خان جوړېدی شي سوال نه پیدا کیږي
کوم ځای کې سر تاسو چې ډیسپلین دی چیک اینډ بیلنس دی دغلته به ماشوم ګرومینګ کیږي لکه یوازې زه وایم ګوره علم خو انګریز سره زموږ نه زیات دی خو هغه کې هغه ادب نشته د مشر او د کشر هغه تمیز نشته او مونږ سر څه د میډیا رول داسې دی چې په هغې کې وال چاکینګ داسې وشو او مونږ وی چې یاره نه تاسو ډېره زیاته سټرکټنس مه شو کوئ حالانکه سټرکټنس دا نه دی سر د خپل بچي سره چې زه د خپل بچي سره څنګه بیهیویر ساتم داسې د دې سکول هر بچی زما بچی دی او د دې هر سکول هر ماشومه زما خپله ماشومه ده سپورټس اکټیویټي هم څنګه دي سر سپورټس اکټیویټیز باندې مونږ پوره فوکس دی سر بهر که تاسو ته زمونږ دا کیمرامین هغلته وګوري سر نو هلته سلایډز لګېدلي دي د ماشومانو د سپورټ زمونږ بیل کلاس دی دې دپاره زمونږ بیل ټیچر دی دویم خبر دا سر انټر سکول کمپټیشنز مونږ دلته کوو بیا انټر سکول کمپټیشنز نه علاوه سر بهر مونږ د نورو سکولونو سره هم الحمدلله کمپټیشنز کوو ځکه چې دا عمده سیز دی سپورټس دی چې دې ټیچ اس ډسپلین سیلف کنټرول پیشنس لیډرشپ ایټسټرا 2 کاله سفر مو کو نو مطمئن یې خلکو د اعتماد سر د ټولو نه غټه خبره د هر یو تعلیمي ادارې دپاره دا ده چې د پیرنټس ټرسټ دی د ټرسټ تا ته خپل د زړه ټوکړه حواله کوي په دې 2 کالو کې الحمدلله دا زمونږ نن دا 3 کال دی او الحمدلله ثم الحمدلله نننی غونډه کې نننی دستوره کې د خلکو تعداد د خلکو ویوز د خلکو ټرسټ ستاسو سره په مایک او ستاسو سره په کیمره کې محفوظ دي ډېره مننه